على من لا نبي بعد تبارک وتعالی د چا په لاس بچ کړي او د چا نمک ته خوړی نمک حرامي دی پکا بلکې خپل چې سوره کوشش کولای شي نو کنوريس نشي کولای د مور او پلار خدمت سره هغه نشي کولای څنګه چې مور او پلار په ماشوموالي کې د بچی کړي چې هغه نه کیږي نو الله وايي وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دا ویل شي کنه چې الله ما سره احسان کړي تو سره ډیر احسان کوي تو سره تو ډیر صبر کوي او الله چې بیا صبر کوي نو هغه زما ستاسو ورکړه په شاني هغه الله د شان نو دې ځای کې موږ وسنه لرو په د ملګرو حکمي دې ځای علماء تشریف فرمادي تاسو زمانہ خپې جنې لوی شخصیات دي بس یو سو خبرې دې ځای کې بس تراغه پورې کومه والله دې صحیح وینا توفیق راکړي تر څو پورې چې استادنا المحترم شیخنا المکرم هغه دلته تشریف نه دراوړي چې هغه راشي بیا به ان شاء الله بس کوم د قران دوره شروع داولنا شروع شو د بسم الله نا حرفن حرفن جمله جمله آیت آیت سورت سرا او سره د ترجمه او د وس مطابق سره د تفسیر دې ځای ته خبر راو رسیدا چې اخیری درې سورتونه پاتې شو دا درې سورتونه دې ځای په مختصر سوایو دا اساتذه کرامو د طرز او د طریقې مطابق په مخکې صورت کې تباہی د باطل پرستو هغه بیان شو یره د عذاب د دنیا نه ورکړه دا ابو لهب ذکر وکړو او اشاره دې دوا چې کډیر نږدې خپل دی او ډېر لوی مرتبه والی د حسن په اعتبار سره د مال په اعتبار سره د ډلې په اعتبار سره د نسب په اعتبار سره او پروا مساته چې کله ته په حق ولاړ یو حق مسله خپل کړی دا چې دې مقابله کوي نو الله به داسې تبا کی لکه ابو لهب او دا مخزه چې تبا کی هغه مسله سوا هغه حق مسله هغه د نجات مسله هغه کومه مسله و چې دا غي د وجنه ابو لهب یا خلګیا نه او داسي یو وخت دی چې ابو لهب د خوشاله د وجنه وین زادای او ابو لهب د خوشاله د وجنه عید میلاد مناوي او یادا سي ټیم راغی چې هغه د پاره دا الله په کلام کې پاغ خیری نازلېږي چې تبت یدا ابي لهب عید میلاد ولا صفایده نه دا ورکړي دا سم مسله چې د هغه خلاف شو تر مرګ په ضد ولاړو بیا دا نجات دا مسله دا چې مسله د توحید دا پر وضع د وحدانیت د مسلې مقابلو ذکر په رسول الله صلی الله علیه وسلم توی دا موږ دې مسلې لرا جمع کو الله دې نعوذ بالله دوار الله سنت تباکا تاری الله تباکی نعوذ بالله د دې مسلې د توحید د وجنه مقابله شروع کړه او الله بیا تباہ او برباد کړ هغه مسله دې صورت کې ذکر کړي نو که زوم چې هغه مسله د بیانول نو تقریبا د دې خلکو له بچي په زړه کې الحمدلله ثم او په دې باندې د الله ډېر شکر ادا کړو تاسو په خپل ګرځیدون کې خلک یې چې علاقو ته لړ شي وګوري او د سرونه قبول ته پراتی د سرونه د انسانانو په خپو کې پراتی دا غزلت نه الله تبارک وتعالى تاسو ول بچ ساتلی او الله تاسو په ذریعہ موږ الحمدلله بچ ساتلی
آغا مسئلہ دلتا ذکر کئی اللہ فرمائی قل پیغمبر اوایا کم ځای کې چې مسئلہ عظمتی مسئلہ سختی نو انت اکثر امر راشي حکم راشي او علماء بھی کوئیگی مفردی ذکر کی قل لازمی نه چې ارواح بتا سره ډلی وي ارواح بتا سره باندې که یوازې ولې نه الله دې باندې الله باندې امداد کوي قل وایا پیغمبره هو الله احد شان دې الله دې یو الله یو دې اساتذه کرام فرمایي چې یو کو زوم موتوم یو بل زما او ستا یووالی او د الله په یووالی کې فرق دی زما ماشوموالی کې یو امور او پلار ته محتاج په ځوانۍ کې یو ولیکن په دې ځوانۍ کې زه امزول ته محتاج یم د دې وجې نه پښتنو به وي اشر را جمع کوي چې په اشر باندې غنم وي لو ځکه به امزول را جمع کول چې یوازې ما خپل لو نشي نو په ځوانۍ کې امزول ته محتاج شو چې بوډا شو نو اخ یو او بوډاوالي کې اولاد ته محتاج شو کشرانو ته محتاج شو الله هغه ذات دی چې هغه نه چاته محتاج وو نه دی او نه وي الله یو دی یک یو دی ورپسې د دې یووالي تفسیر الله په خپل شو زه یو یم ذات می یو دی خو لیکن زه نه خپل حاجت پوره کولی شم او نه ستا حاجت روایي کولی شم تا سره ظاهري تعاون د اسبابو د لاندې کولی شم ستا حاجت په اسبابو نشم سمولی الله هغه ذات دی چې بل چاته محتاج نه دی او الله هغه ذات دی چې د تمام کائنات او د تمام مخلوق حاجتونه پوره کوي نو صمد وي قل هو الله احد وایا شان داده الله دی یو الله الصمد الله به حاجت دی هیچاته حاجت نشته الله الصمد الله غزاد دی چې جړا او فریاد ورته کولی شي حاجتونو کې د هر چا حاجت روا دی الله الصمد الله به حاجت دی او ګور پیغمبر پاک ته قل وای نو اول وحی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی راځي نو اول مخاطب هغه خپل دی دا دلیل له بده خبره باندې چې پیغمبر پاک خپل حاجتونو کې الله ته محتاج دی خپل حاجت روای نشي نو چې هغه لوی شان والا شخصیت هغه یو الله ته محتاج دی او نه د بل حاجت روا دی او نه د ځان حاجت صرف د اسباب د لاندې خپل نقل او حرکت کولی شي خو لیکن الله ته محتاج دی نو چې ما او تا د الله نه سیوا بل چاته حاجت روا وایي او ورته چلو او د هغه په در باندې سجدې لګو نو دا ډېره غټه احسان فراموشي او د الله ناشکري ده الله الصمد الله به حاجت دی لم یلد نتی سوک پیدا دی ولم یولد دا تاکید او دلیل د مخکې خبرې دی چې د چا نه به څوک پیدا کېږي الله علما په دې کې کویږي وایي چې په خپله مسبوق بالعدم چا په خپله د نشوالي نه وجود ته راوستلی شوی او الله هو الاول والآخر والظاهر والباطن کلا کلا استاذان وہی بے حجابیے کے ہر ذرے میں جلوہ آشکار بے حجابیے کے ہر ذرے میں جلوہ آشکار اور حجاب یہ ہے کہ صورت آج تک دیکھی نہیں اللہ آغازات دے چاغو دیوی با پنا پہ نرازی نشوالے پہ نوراغلے نپشتے نو پیراشی
ولم یولد نتسو پیدا لم یلد نرچانا لم یلد ولم یولد نتسو پیدا دیو نرچانا پیدا کرش ولم یکن له او اشتی اللہ لرا کفوان برابر امسر احدنی سوک ہچا تا اللہ تبارک و تعالی محتاج ندے دا مسئلہ چونکہ عظیم خزانہ دا او دا خزانی دشمنان دیر دی نو دا دو صورتنا داغی دا حفاظت دا پارا بار بار وایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دوئی چه پا حفاظت و پا استعاذہ کی پا بچاو کے و پا نجات کے بعد دی صورتون مثل وظیفہ پیدا ہے داسی وظیفات داسی کلمات چه پاگے مانی یو انسان دا شر نا پناہ واری او دا اللہ نا سوال کی چه اللہ ما دا شرور نا بچو ساتا پاگ وظائفوں کی بہترین وظیفہ اغد معوضتین وظیفہ اغد دی صورتون بید حدیث کی رازی صاحبی دا امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کری لیا روایات چه باق دا دین دوارو صورتونو پا فضیلت کے کم صحیح روایات دی اگر آگستی دا دوار صورتونو ماوتا تا دا بچاو چل خی کلبستا دا بدن دشمنانی کلبستا دا عقیدی دشمنانی کلب روحانی دشمنانی کلب ظاہری دشمنانی دا دوارو قسم دشمنانو نا پناہ او دا نجات سوال پا دی صورتونو کے شوی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اوایا پیغمبرا اعوذ برب الفلق پناہ وارم پاغا رب دا سبا پیغمبرم پخپل حفاظت کے اللہ تا محتاج کہ نیکانو کے اولیاء دی او کانبیاء دی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا چکل قوم نسبت کئی دا دے خبری چی دا تمام صرف دی مسئلہ بیانولو کی گپ لگے ٹوکی کی چی تمام توائی چی والا لگئی سکاغی خود اسخی عبادت کو اغتی اللہ بھی راغی وی دا اسخی مور بسو کلا دا ان سر گپ لگے موسیٰ علیہ السلام میں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پناہوانم پا اللہ سرا پناہوانم پا امداد دا اللہ باندی دا آغا چانا چاگئی دا ناپوئیو دا جہالت کرونا کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دغی ضرر نا پناہ ہوتنا قل اعوذ برب الفلق بی بی مریم دا لویا ولویا دا وچی کلا ورطا ملک پرشتہ کلا چورتا غا پرشتہ پا شکل دے انسان جوڑا شوا نو آگی آگا ٹیم کی سویلیو اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ پناہوانم پا میرا بانا بادشاہ سرستانا ان کنت تقیہ اگرچہ پرہیزگار معلومی خو لیکن نیز دیر آنشی اللہ میں نستانا بچو ساتھی استانا شب نو دا دلیل لے بدے خبر آبانی چا انبیاء کل محتاج دی پر پناہ دا شر کی یو اللہ تا نظمہ استاد پاراؤں پر زائد نجات بغیر دا اللہ نبل نشتا دا دی وجہ نمکتے دا وظیفہ را کڑی دا چی دا قرآن درس دا قرآن تلاوت شروع کنوں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم دا ولی وی ذکر دی مسئلے و دی کتاب دشمنان دیر دی شیطان بدر پسی لگے دلی یا بدی ورطنب لی دی نور مخالفین با لگے دلی یا بدی ورطنب لی دی سوک بسوئی تا پروپیگانڈو نا خوبی علاقی کلی اخداغی خبیلی چسا قسمیں ہو نو قسمہ قسم بینوی فاستعذ باللہ پناہوارا بیمداد دا اللہ سر قل اعوذ برب الفلق وایا پناہوارم رب دا سبا باندی اعوذ پناہوارم برب الفلق
صادق چې تیاری وشلی او د هغې د میان نه راوځي کله کله عامه ترجمه زموږ شیخنا المحترم هغه داسې کوي وایا پناه غواړم په رب دشلونکي دا دشلونکي مطلب د سبای صادق پر رب باندې چې کوم رب دا سبای صادق چې د تیاری شلولي دي او د دې تیارونه صبح صادق را بار شوی دی کوم رب چې دا قدرت لري هغه رب دا قدرت لري چې زما او ستا سینه د الله د دین علوم ته کلاو د جهالت تیارې د ناپوهۍ تیارې د دین لري کی د دین رڼا د قران او د سنت رڼا زما او ستا سینې ته داخله کی الله چې هغه تیارونه دی بچ کړو رڼا د سبا سره الله د جهالت د تیارونو بچ کی رڼا د قران سره قل هو پیغمبر اعوذ برب الفلق پناه غواړم پر رب د سبا کله وای پناه غواړم پر رب د مخلوقات فلق مخلوق پناه غواړم پر رب د سبا باندې د سنا پناه غواړم من شر ما خلق د شر دا سنا چې پیدا کړی دی الله عام ذکر کړل کاغذ زوات دی او کاغذ صفات دی کاغذ زمانه دا او کاغذ مکان او ځایونه دي څومره چې مخلوقات دی الله دا غیر شر نه پناه غواړم کا اعمال صالح دي ځکه عمل د انسان دا مخلوق دا الله دی والله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او تاسو عملونه د دې وجنه د اعمال بد نه پناه غوښتي شي اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل الله ما د شر او د عذاب د هغه سنو بچو ساته چې کوم عملونه مې کړی دي ومن شر ما لم اعمل او د هغه سره شر نه مې بچ کا چې ما نه دي کړی یعنی آئنده زمانہ کې مې د داسې عمل نه بچو ساته چې د شر او د عذاب دی الله د دینه مې بچ ساته کله علم تراجی یا بیس کی راځي اللهم اني اعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم الله چې کوم علم دراب کړی دی دا د دې صحیح استعمال توفیق راکا چرته داسې استعمال نکوم چې زما د پاره شر نه کوي اسنه چې د دې علم په سبب باندې هغه فتوا په ما باندې پټ نشي چې مثلهم کمثل الحمار يحمل اسفارا هغه فتوا په ما باندې پټ را نشي چې مثله کمثل الكلب مثال د سپیشو الله دنیا کې ته حریص مگر زوا چې د دې علم لاج او خیال نه ساتم او د دې عزت وکم ومن شر ما لم اعلم او دا غسر شر نمیم بچو ساتا لم اعلم چه زداغینا خبر لانیم آئندہ زمانہ کی که زمان پسینہ کی سعیلم اچے اللہ غم دا خیر ہو کر زمان سوال رازی کرن کلا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من كل داء اللهم اني اسالك علما نافعا الله سوال کوم ستانا علم نافع راکا هغه پوی راکا ستاب کتاب او په دین باندې چې زما د پاره دنیا کې او آخرت کې سبب د خیری د نور د پاره سبب د خیر وګرځي عملا متقبلا او په دې خپل نافع علم عمل راکا خاصه ځان ستړي کول نه بلکہ داسے عمل او داسے عمل میں نصیب کا چستا دربار کے قبول شی ورزقا طیبا او دا عمل چه قبلیگی دا دیر پارا حلال رزق شرط دے چه حلال زما خیٹی تلار شی اللہ دا حرامنا میں بچ کا وشفاء من کل دائن او اللہ دار قسم مرضنا میں بچ ساتا روحانی بیماری دا کہ جسمانی بیماری دا چې ما تا په دې علم او عمل کې رکاوټ ګرځي الله دا رکاوټونه مې بچ کا نو دې لراتم
چې بیا ورپسې حدیث کې بلکې راځي اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اے اللہ پاکا دا علم نمی بچ کا اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع چن مال پایدہ را کی اور نور لا پایدہ ور کی ومن قلب لا يخشع اللہ دا آغا ظلام دا آغا سوچ نمی بچو ساتا چستا یرب کی نہیں اللہ من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع او دا آغا حریص نفس نمی بچو ساتا چه بس وام چه دنیا میں راجہ مکلیو دینرانا پاتی چرتا آغا دا قریش و آغا عمل را باندی آغا پتورا باندی پیٹ نشی چه آغا ابلا پی اللہ زورن ورکڑی با چلی ایلاف قریشن ایلافهم رحلت الشتاء والصیف دین تینا پاتیو عبادت تینا پاتیو اوڑے جمعے و دمال پگٹلو کے لگیا دی نو اللہ آغا نفس نمی بچو ساتا چی آغا نمڑی گی حسنا آغا حدیث را بانی پیٹ نشی کم حدیث کے چرازی چیو بندہ دا سرے چیو کندہ بدیڑا کباری نو بلا بغواری نو بلا بغواری وحل یملہ فاو اللہ ترابو کما قال دا خلد دن ڈکی گی مگر دا قبر بخاور بانی بڑکی گی صرف بدی بڑکشی نو اللہ دا سے نفس نمی بچو ساتے ومن دعوت اللہ یستجاب لها اللہ دا آغا دعاگار ہوتا چاہے کہ ززانو کڑو مو کڑو استاد دربار کی قبولی نشی اللہ ردین میں بچو ساتا نو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر دا غسنا من شر ما خلق شر دا غسنا چی پیدا کری دی اللہ چی سی پیدا کری دی اللہ ما داغی دا شر نبچ کا او پناہ مختلف بکاری اساتذہ کرام درسنوں کی دعاوں کئی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبت الدین وقہر الرجال اے اللہ پاکا زپنا وارم من الہم والحزن اللہ پنا وارم داغ پریشانینا چھ سبب معلوم دے او داغ پریشانینا چھ سبب معلوم دے اللہ من العجز والکسل دا کمزوری و سستین میں بچو ساتا ومن غلبت الدین ومن الجبن والبخل اللہ بزدل میں مکی چھ حق خبروں بیانشم کولے اللہ پاکا بخل میں بچ کا من غلبت الدین وقہر الرجال دا غلبی دا قرزین میں بچ کا دا خلقو دا غلبی و دا زور ارتیان میں بچ کا من شر ما خلق دا شر دا غسنا چی پیدا کری دی اللہ ومن شر غاسق اذا وقب او دا شر دا تیارینا غاسق تیاری دوئی علماء بھی بیا کوئیگی علماء کرام طلباء چی کلا کلا روایاتو کے سپگمئی تو غاسق ویلشی خدا دا مجازی طریقے سرا او علماء وی چی چونکی دا سپگمئی راخیجی پدیش پاکی دا این شپی رنا دا دی شپیوی نردی تلبس دا رنا دا وجن آگی تو غاسق ویلشی نو اصل غاسق تیاری دا شپی توئی ومن شر غاسق او دا شر دا تیارینا اذا وقبا کل چدا پورشی کل چدا پخشی نو اللہ مدینہ میں بچ کا پناہ گفتی دا حدیث کی راضی چھ کل تیار را فریگی نو تاسو دروازے بندے کئی او ما شمان زان سر بند کئی زکا چھ پدی ٹیم کے انتشار و فریدن دا جناتو دیکھ انتشار دا جناتو دے نو آگئی بیاروانے کئی او دا آگئی ناو زمان خلق بھئی دروازے کلاو کئی دما خواب غریبانان باوس رازی کم زائد تبرازی بھئی پا بلوبان نبرا کی نیوسو نو چه کلا اگر وہ جواندے ہو نو سوپا سیٹ کے بناسو و بیٹ کے بناسو کرسائی کے بناسو اس دیتے چرک جوڑ کردے پا بلوبانے گرزے نرازی دا غزائی نبیا یا غزائی سجین دے یا علیین دے کہ علینی نو مزیدی
دار واخو هغه سکی چې ګند دنیا ته بیا راځي کسي جین ته تلره نو هغه د الله جیل خانه ده هغه کې رشوت نه چلیږي چې سبا ورکی او ځان بخلاص کی ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د کوو نه په موټو کې د شر د کوو نه پاغه مجالسو کې چې پروپاګاندا کوي یا غي تعویذونه او کوډه منتري کوي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسدګرونه کله چې حسد ښکار کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مخکې د الله صفات یو ذکر کو دې دا د الله درې صفات ترقی را پتاوس کې د مخکې قل اعوذ برب الناس و پنا غواړم پر رب د خلقو مالک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو معشوم مالکم الله تا ته محتاج بزوانه کوم الله تا ته محتاج ډاوالی کوم الله تا ته محتاج الله پنا غواړم برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچون کی پټرات ممکنه چې هغه په پټ راځي او وسوسې اچي الذي يوسوس ابچي کلا د الله ذکر کیږي او کتاب ویل شي قران ویل شي یا ځان کیږي چې ځان کیږي هغه جوازي توحید در بیا د پمنډه باندې او حدیث کې راځي ولو زرات داغه شاته سلندر لګیدل چې هغه आवाज کوي بیا دغه نفري आवाज والا حوادث خارجي شکر د چاوري موږ من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکی پټراتونکی نا الذي يوسوس في صدور الناس او هغه داسې روان دی چې هغه ورته انتظار رسي هغه غټه خزانه انتظار رسي عقیده او توحید والا انتظار رسي ويوسوس في صدور الناس من الجنة والناس چې هغه د جناتونه هغه د جناتونه له او هغه انسانانو نه دی چې قرآن سے دی تشریف راوړو بس پر ختم کوه